باب فی کم تصلی المرأة من الثياب. امام بخاری باب دی په دې خبره کې چې زنانه به په څومره جامو کې مونځ کوي. زنانه ته د څومره جامو ضرورت دی چې دا به په هغې کې مونځ کوي. وقال عکرمتو وایي عکرمه چې مولا د عبدالله زوی د عباس دی، ډېر لوی عالم دی، تابعی دی، وی لو وارت جسدها فی ثوب جازه، که پټ کی زنانه خپل بدن په یو جامه کې یو لوی پړونه ځانه راتاو کی او پای کې مونځ کوي، دام جایز دی. لکه په یوه جامه کې د هغې مونځ هم کېږي که غټه جامه وي. پوهېږئ پرې باندې. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا نبی اکرم یصلی الفجر منذ د سبا به کاوه. نو پا شاهدا معه نساء من المؤمنات، نو حاضرېدلې به د نبي علیه الصلاة والسلام سره منځ سبا ته زنانه مؤمنانې متعلفات فی مروتهن، چې ځانونه به یې راتاو کړي په خپلو پړونو کې. مروت پړونو ته وایي، په پړونو کې به یې ځان راتاو کړی و. او ثم یرجعن الی بیوتهن، بیا به واپس شو دي خپلو کورونو ته. ما یعرفهن احد، نه به پېژندلی یو ته چې دا کمه کمه ده. دې دوه معناګانې دي. یو مونځ هغې به ډېر وختي کو بغلسن، دې وجې نه به زنانو پته نه لګېدله. دویم دا وجه ده چې جلباب او پرده هغې د ځانه داسې تاو کړې وه چې د هغې پردې سره به نه پېژندلی کېدې. باب اذا صلى في ثوب له اعلام نظر الى علمها. امام بخاری باب دی کله چې منځګزار منځ کوي په یوه جامه کې او د هغه جامې دپاره په هغې جامې باندې نښې لګېدلي د هغې دپاره پلونه یا په هغه جامه باندې قیش شوی او ونظر الى علمها، دی د هغې هغه نښو ته ګوري، د دې د هغې نښو ته ګوري، نو داسې قسم له جامه دا به نه وي په کاره، دا به مکروه وي، ځکه چې دا د مونځ نه سړی غافله کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کوم هغه ابو جهم کومه جوړه ورکړې وه، نو د دې قبیلې نه وه. د دې وجې نه هغه ورته به ویل دا ویسئ او د دې په ځای باندې هغه کلکه غوندې جوړه مضبوط اعتمال راوړی. حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسه لها اعلام. نبی علیہ السلام منځ کوي. خمیسه اصل کې سرور ګوټه صادر دی، مربع، هر طرف یو شان یو عمره دی او په هغې باندې پلونه کیش پې شوي د پاسه. نو دا د هغې لپاره اعلامو په نظره الی اعلامها، د هغې هغه نښو ته او پلونو ته یې کتل، نظرتن کتل. فلما انصرفه، کله چې سلام وجارست، قال اذهبوا بخمیستي هذه، ویل دا صادر کم چې دی دا ویسئ ابو جهم ته، دا تحفتن هغه رالیږلی و. نو کوز داسې وایي چې هلکه ویسئ وله، او دا ورته نه وایي چې انجابیه ترې راولئ، هغه کلکه دغه ترې راوړئ. نو بیا هغه زړه به خفه کېږي د ملګري چې ده زما تحفه رد کړه پیغمبر خدا. نو ورته ویل واتوني بانجابیة ابي جهم، انجابیه کپړه د ابو جهم نه ما دپاره راوړئ د دې په ځای باندې. دا انجابیه دا کلکه غوندې دغه د ټغر په شانتې کپړه ده، هغه مال راوړئ ټیک ده. ولې؟ فانها الهتني آنفا عن صلاتي،
دیم غافل کمال را اوس د خپل مانځنه چې ما پلونو ته کتل د مانځنه مې فکر بدل شو. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها زما بکتل اغا نخو د جامو ته وانه په صلاته فاخاف ان يفتنني نو زه اویریدم چې دا به په فتنه کې واچوي مالا ان د مونځ نه به مې غافله کړي. باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاویر هل تبصر صلاته وما ينهى من ذلك. امام بخاری باب دی که چرته مونځ کوي یو سړی په یو جامه کې چې پای کې د صلیب نښې لګېدلي دي، د انګریزانو صلیب نه دی، مصلب دا معنا ده ښه، دې کې د صلیب نښې لګېدلي او تصاویره یا داسې یوه جامه ده چې مصور بالتصاویر پای کې پوټوان لګېدلي دي. هل تبصر صلاته آیا دې سړي مونځ په دې باندې پاسېدېږي او وما ينهى من ذلك آیا د دې نه نهی شوې ده. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس قال كان قرام لعائشه او یو صادر پردا د عائشې ام المؤمنین سترت به جانب بیتها چې پټ کړی و په دې باندې ګوټ د خپلې کوټې د خپلې کوټې دې ګوټ ته داسې ودرولې وه، پای کې به عام طور سره هغې ګوډیانې پرتې وي. عایشه ام المؤمنین واده شوې وه که نه جینۍ وه، ګوډیانې هم ځان سره وړې وې خپلې، نو په هغه پرده کې به شاته اکثرې ګوډیانې هم پرتې وي، ګوډیانې به یې کولې. نو وایي چې سترت به جانب بیتها پټ کړی و په دې باندې ګوټ د خپلې کوټې. فقال نبی صلی الله علیه وسلم امیتی عنا قرامکی، نبی کریم ورته ویلي چې لرکا لرې که زمونږ نه دا پرده دی ګورې هذا چې دا راولې فانها لا تزال تصاویره ځکه همیشه دي هغه پټوان د دې تعرض فی صلاتي ما ته په دې مونځ کې راوړاندې کېږي، دا لرې که. او دا یو ځل نبي علیه السلام راغی نو داسې سر ورښکاره که نو ګوډیانې وې او پای کې اوس اس دی او وزري دي. نو نبي علیه السلام ورته چې عایشې د اس وزري ویل ولې د سلیمان علیه السلام د اس وزري نه وې څه فکر په دې باندې ګره. باب من صلى في پروج حریر ثم نزعه. امام بخاری باب دی دا هغه چا باره کې چې مونځ وکړي پی فروج حریر په هغه جامه د ریخمو کې، د ریخمو جامه ده په هغې کې مونځ کوي، ثم نزعه بیا وباسي کالمستکره له لکه دا چې بده ګڼي. اوس همدغه بیا دغه مسله ده ګوره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن يزيد عن بالخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حریر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تحفه کړی شوله فروج حریر. دی فروج باندې بره لګي په تشدید الراء المضمومة وبالجيم وهو القبل الذي فرج يشق من خلفه. دا هغه کوټ غوندې دی بلکې دا هغه دا پخوا به که دې خیال کړی وجي صاحب د مشرانو کسانو به یو شی اغوستی ته به خلکه ویله، یاد دي خلکه به ورته ویله او د هغې به کله په دې زبانې ګریوانو او کله به یې شاته ګریوانو. نو دا پوره وجه هغه دغه ده چې د هغې دا ګریوان شاته خدای خو د ریخمو نه وه نو چې د ریخمو نه وه نو فلبسه وایغوسته نبي علیه الصلاة والسلام ذلک قبل التحریم. دا لا دغه د حرمت مسله نه وه راغلې د ریخمو، نو په صلی فیه مونځ کوي. ثم انصرف بیا پیغمبر سلام وګرځاو فنزعه نزعا شدیده ویستله ډېره په سختۍ باندې داسې کالکاره له لکه چې دا کپړه بده ګڼي. وقال بالله ينبغي هذا للمتقین. نبی کریم فرمایل دا د پرهیزګارو خلکو سره زیب نه خوري، خوند نه کوي.
بابن په صوب الاحمر باب دې ثابت په بیان د سره جامې کې سره جامې سو کورې شي کنه پیګي پرې باندې بهرحال د سرو جامو د اغوستو جواز شته اگر چې مذهب حنفي کې د ابو حنیفه دا رای ده چې سره جامې مکروه دي او دلته چې دا سره جامې راغلي دا سره جامې نه دي ابو حنیفه وایي د دې معنا دا ده چې په دې کې په دې چارخانه ده لکیري پکې سرې دي چارخانه خو پېژنې که نه هغه داسې کټونه کټونه پکې سار شوي نو دا پکې هغه کلي سرې دي نورې سرې جامې نه وي حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن عوف بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء ولد مع نبي عليه السلام في قبة الحمراء من أدم فاغا سرا خيمة کې د سرمنې نه ساده وه ورأيت بلالا ما أريد بلال لرا آخذو دغه چې کوم دی اخذا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم راګستې وي هغه زیاتي اوبه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورأيت الناس يبتدرون او ما أريد خلق رامنډې وهل یو بل نه وړاندې کېدل ذلک الوضوء دغه استعمال شو اوبو ته ومن اصاب منه شیئا چا پس چاته چې به ورسېد د دې نه څه حصه نو تمس به هغه به په خپلو مخ او لاسونو راښکله ومن لم يصب منه شیئا او چاته چې به دې نه څه اوبه میلاو نه شوې نو اخذا من بلل ید صاحبه نو کوم ملګري ته چې میلاو شوه د هغه پلون لاس پورې به خپل لاس راښ که ثم رأيت بلالا بما أريد بلال أخذ عنزة دلتا هنزة دي كعنزة دي ها او نورا شات عين مشتري دوار دي پیگی پری بانی شی یو دی نمانا دا شوا أخذ هنزة یا عنزة وایگستو اغا شل لرا دا اغا امساده چی پای که لاندی اغا پل کیمی دیگه گوهر پیر سره چې کمی تاسو کو بیا وکوت پیګي پرې باندې نو دا که هنزه ده او دا عنزه ده دا امسا ده او لاندې پکې پل کې دی پل کې نو پر کازاها خخې کړه دی لره بلال وخرج النبي صلی الله علیه وسلم په حلة حمراء او روت نبی علیہ السلام په سره جوړه کې یعنی معنا هغه جوړه چې پای کې لکیرې سرې وي او مشمرن روچتون کې او چې کوم دی خپل لنګ لره دا لنګ یې اوچتو علي حدیث خبره پکې راغله که نه او څه کوي صلی الی العنزة اوسني عنزه راغله که نه عین هم راغی نو مونځ یې کو دغې ته بالناس خلقو ته رکعتین دو رکعته مونځ یې وکړه ورأیت الناس والدواب یمرون من بین یدی العنزة او لیدمه خلقو لره او سارو لره چې تېرېدل به مخکې د دغې عنزې تر سوترې نه به هغه طرف ته تلل باب الصلاة فی السطوح والمنبر والخشب امام بخاری باب دی منځ کول په چتونو باندې بره په چت باندې منځ کېږي که نه کېږي یوه والمنبر په منبر باندې د پاسه منځ کېږي که نه والخشب او ګړه په لرګي باندې کېږي که نه نو دا که خیال هم کړی و اوسه پورې د زنانه چې به ودېدله نو هغې دپاره به یې دغه هم سازو هی ته څه وایه تخته پوش نو په تخته پوش باندې هم مونځ کېږي دا معنا ده ښه او قال ابو عبدالله وای ابو عبدالله بخاری وای ولم ير الحسن نبا غانا حسن بصری بأسا ان يصلي على الجمد د حسن بصری دا رای وا که سړی په کنګل باندې او په واوره باندې د پاسه مونځ کوي نو کولی شي والقناطیر او دارنګې په هغه پولونو باندې هم مونځ کولی شي په هغه پولونو وإن جرى تحتها بول او فوقها او امامها داسې پوله چې د هغه پول نه لاندې ګندګي بیږي میتیازې ته بیږي لاندې دا هم جایز دي وإن جرى تحتها بول اگر چې د لاندې میتیازې بهیږي او پاس په پول دی ته په پول مونځ کولی شي
او دارنګې او فوقها د دې پاسه هم مونځ کولی شي و امامها چې دا ګندګي مخې ته نو هم کولی شي که دا ګندګي اوچته چلیږي او لاندې پاک ځای هم ته مونځ کولی شي زمونږ یو ملګری نو هغه دغه دی اجابات کې ما شاګرد هم دی نو هغه خپله کمره چې سازوله که نه نو پای کې دننه دغه ساز کړی و کډر او بیا یې دغه کړی مزدار فرش کړی و د پاسه پې کالونه پراته وو ما ته چې په دې باندې مونځ کېږي که نه کېږي ما چې مونځ پې کېږي دا بخاري راته یاده وه داسې پوهېږئ په دې باندې مونځ پې کېږي نو دا به داسې دا ټکي به خیال کې ساتئ دا تاسو ته به خلک به نه تپوسونه کوي داسې اوس مخې ته پلیتې بیږي مونځ کېږي که نه آو بره پلیتې بیږي او ته لاندې مونځ کېږي آو پلیتې لاندې روانه او ته بره پول باندې او په چت باندې مونځ کېږي آو اذا کان بینهما سترتن خدا ګورې شرط ته چې د ګندګۍ او د په منځ کې به پردی د ګندګۍ او د مونځ کوونکي منځ کې به پردی دا مانا وصلى ابو هريره على ظهر المسجد ابو هريره په شا د جومات مونځ کاو بصلات الامام امام پسې ولاړو ښه امام پسې ولاړو او وصلى ابن عمر على الثلج عبد الله بن عمر په واوره باندې ولاړو مونځ کاو حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرنا حدثنا ابو حازم قال سالوا سهل بن سعد من اي شيء المنبر وای ابو حازم چې مرګرو تاسو کړ سهل ابن سعد صحابینا چې د پیغمبر خدا منبر د کم شي نه سات شوی فقال ما بقي في الناس اعلم به مني حضرت سهل او فرمایل چې باقی پاتې شوی نه دی په خلکو کې ډېر پویا په دې منبر باندې زمانه ځکه چې زه د صحابي رسول یم او د هر څه زما مخې ته شوي وو هو من اصل الغابه دا د غابې چې دا یو ځای نوم دی په مدینه کې او دا یو جنګی ده د هغې د غزانو نه ساز شوی او چا ساز کړی عمله فلانون یو سړی دی ترکان هغه ساز کړی چې مولا د پلانی دی یو ښځه د صحابیه او هغې نبي علیه السلام ته وویل چې تا لپاره داسې لرګونه دغه نه سازوم چې د جمعې په ورځ پې تاسو کښېنئ بیا هغه ویل ولې نه نو هغې زما یو غلام دی او هغه نجار دی ترکان دی نو هغه د هغه ویل وسازي کوي نو د هغه لاړو د غابې دغه نه ونه راووله او هغې نه چې کوم دی دغه ساز خدا اصل بس دغه ما چې څه ترجمه وکړه تاسو ته غزان کم نه پیژندل نو اوسه پورې چې کوم دی دا کم پخواني کارواني روډونه چې په دې باندې به ولاړو دغه غز دی او دغه غز کې دا چل دی چې د صفایي ډېره مزېداره راځي دا ټانګې چې به خلکو مخې سازولې دا د غز نه به سازولې لکه صفایي د هغې ډېره اعلی راځي نو ځکه وایي مولا پلانتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم ته احساس کړی وقام علیه رسول الله نبی علیه السلام پرې باندې ودرېده حین عمله کله چې دا اساس شو ووضع او کېښودی شو فاستقبل القبله نو قبلې ته یې مخ کړه کبر الله اکبر یې ووایه نیت یې وتاړه وقام الناس خلفه او خلک لاندې ولاړو فقرأ نبی علیه السلام قرت ووایه ورکعه رکعت یې وکړه ورکعه رکوع یې وکړه ورکع الناس خلفه خلکو ته شاته رکوع وکړه ثم رفع راسه بیا سر راوچت کړه ثم رجع قهقریه بیا یې ریوس ګیرو لګه راکوع شو فسجد علی الارض سجدې په ځمکه باندې ولګوله ثم عاد علی المنبر بیا چې راوچت شو پورته شو خوته دغه ته منبر ته ثم قرأ بیا قرأت ولسته ثم رکعه بیا یې رکوع وکړه ثم رفع راسه سر راوچت کړه ثم رجع قهقریه بیا ریوس ګیرو لګاو شاته راغی حتی سجده بالارض حتی سجدې په ځمکه ولګوله فهذا شانه دا شان عجیبه د پیغمبر خداو
قال ابو عبد الله وی بخاری قال علي بن عبد الله علي زوی عبد الله وی سألني احمد بن حنبل عن هذا الحديث. علي بن عبد الله بلکې دا علي ابن مديني دی. علي ابن مديني وی ما تپوس کو احمد بن حنبل د دې حدیث باره کې. قال وانما اردت ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اعلى من الناس. ان زماره دی مطلب دا دی چې ان زما دا اراده وا د دینه دا اراده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلى من الناس اوچت د خلقنا نو فلا باس ان يكون الامام اعلى من الناس. نو دا بدنه دا چې امام دی د خلقنا اوچت ولاړي. بهذا الحديث د دې حدیث په تناظر کې. قال فقلت فإن سفيان بن عيينة وما ورته ویل چې سفيان زوی د عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا دنه به تپوس کې دې مسئلې ډېر زیاته. فلم تسمع افلم تسمعه منه داغه نه خو دې سندي اوریدلی. قال ناجي داغه نه مې سندي اوریدلی. دا فلم تسمعه کې دلته د کثیرن سره یو الف ته یو الف دلته بل مشتری تاسو به کوي نه. افلم تسمعه منه د دې ابن سفيان ابن عيينة خو نه خو دې اوریدلی نه دي وینه داغه نه خو مې دي اوریدلی. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه. نبي عليه السلام خپل اس نه رالوېدلی فجوحشت ساقه. نو دا پنډۍ چې کوم دی ګرېدلې شان دا جوحشه دې ته وایي چې دا سړی دا خپه پورې راښکلی شي او دا پوټکی ته داسې زیګ زیګ شي او خوږ شي. او کتفه یا چې کوم دی اوږه د نبي علیه السلام راښکلی شوی واپس ځمکه باندې ځکه لاس نه رالوېدلی و. نو دغه چې کوم دی والا من نسائه او د زنانو سره ایلا کړی وه شهرن یو میاشت. زنانو مطالبه کړې وه متحده محاذ احساس کړی و چې د خلکو د عامو خلکو د ښځو حالت ښه دی او زمونږ هغسې زړه کاته ده. موږ له چې کوم دی د خلکو د ښځو په شان خوراک څښاک او جامې خو په کار دي که پوهېږئ پرې باندې. نو په جلسه نبي علیه السلام خفه شه. په جلسه فی مشربة له خطا خپلې دوپړې ته درجتها من جذوع النخل چې د هغې هغه اندرپایه چې وه هغه د کجورو د سټو نه ساده شوی وه. د کجورې سټې ودرولې په هغې به خاته پاته اصحابو ملګري به ورته راتلل یعودونه بیمار پرسي به یې کوله. نو په صله بهم جالسه نبي علیه السلام به ورته لمونځ کوه به ناست و وهم قیامون او صحابه به شاته ولاړو. فلما سلم کله به چې سلام وګرځو قال انما جعل الامام ليؤتم به. دا امام دې دپاره ګرځولی شوی امام چې په ده پسې به اقتدا کوئ. تو فاذا کبر فکبرو کله چې امام الله اکبر وایي تاسو الله اکبر وایي. واذا رکع کله چې رکوع کوي فرکعو تاسو به رکوع کوئ. واذا سجده فاسجدو کله چې تاسو سجده کوي امام تاسو هم سجده کوئ. وان صلى قائما فصلوا قياما او کتا کمونځ کوي په ولاړې تاسو اوسه ولاړ یئ. ونزل ل29 راکوش نبی علیه السلام په کم دېرشمه ورځ باندې او ده خو ایلا د میاشتې کړې وه. فقال یا رسول الله او دا خبره اصل کې عایشې ورته بل ځای کې کړې ده چې انک علیت شهره تا خو قسم د میاشتې خوړلی و او ته په یو کم راکوشي. فقال ان شهر 29 نبی علیه السلام ولې میاشت یو کم دېرش نه اسلامي میاشت کله کې یو کم دېرشي او کله دېرش دا دوه دي. انګریزي حساب کې 28 هم شته یو کم دېرش هم شته او یو دېرش هم شته او په اسلامي حساب کې دا دي. بس په کومه بریده